یو زنانه زما عزتمندو خېټه کې تکلیف وو هغه بار بار باتروم ته تله راتله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت د طریقو مطابق به باتروم ته دننه کېدله یو ورځ خطا شوه نو باتروم ته چې خلک دننه کېږي کوم اخ به دننه کوي ګس اخ نو هغه د ګسې په ځای خیخ په مخ کې کا نو په دې خیخ په مخ کې کېدو کې چې کوم دی هغه واپس هغه ګس اخ په مخ کې کول او را پرېوته انسان خطا شي که نه و چېره نو چې را پرېوته سر یې ولګېدو وفات شو اوس الله دا منظر وکتو څه دپاره وفات شوله څه کول انما الاعمال بالنیات چې کله زما عزتمندو کفن دفن وشو او خښې کړه د قبر نه د مشک و عنبرو خوشبو روانه شو ها امانت بدل حق په مینځ کې پروت وي که چا ځان کو امانت په دې دنیا په دې خبره ورسېدې که قبر باندې ګلونه مه اچوه جنګلې ته مه تاوه جنډې پې مه ودروه پته به یې دننه لګي څه یې کړي دي پوه شوې ویره په جومات کې وفات شو الله جنتي دی داسې اسان جنت دی په جومات کې مړ شو بس جنتي دی جمعې په شپه باندې وفات شو جنتي دی عمل خایا څه یې کړي دي دې کیسو قطارو کې خلک مبتلا دي او ماشاءالله کلمې ویله نه حساب کتاب خو پاتې دی خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فاطمه بی بی ته فرمایي اے زما لوري اے زما نیسبینې لوري په دنیا کې دې څه خدمت وي وایه زه حاضر یم تابعدار یم خو د قیامت په ورځ که قرآن راونیولي والله که دې ته اخلاص قرآن راونیولي نن په دې موبایل کې زما استاد سترګې زما عزتمندو داسې ور دننه شوي په ګنټو موبایل ګوره قرآن زما عزتمندو یتیم شو جماعت یتیم شو مدرسه یتیمه شوه مسجد امام یتیم شو نن زما عزتمندو د الله دین یتیم دی دې خبرو ورسېدی که د الله دین یتیم دی خو د دې ټولو خبرو وا الله پاک نن خلق دومره تنگ شوي دي ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا الله پاک فرمایي زما د یاد نه تاسو غافل شولئ زندګۍ نه به درله تنګې کم نن وګوره په بار ملکونو کې باقاعدې د خودکش زما عزتمندو ځان د پانسۍ دپاره او د ځان د وجلو دپاره او د خودکشۍ دپاره مشینونه باقاعده ورته جوړ کړي بس هغه مشین کې وردن نه کې داسې چې کم یو تنګ شوي ورشي هغه مشین کې سملی بل طرف ته ریزه وباسي زمونږ مسلمانان هم دا چې کم خودکشۍ نه کوي نو زما عزتمندو د هغې وجه دا ده دې خبره ورسېږي یو کسه ما پسې تبلیغ والا تله راتله ویل قاري صاحب دا چې کوم دی داسې ظلم او ستم مور او پلار سره کوي د پلار په دماغو تمانچه کېدي او پیسې ترې نه وصولوي او تاسو راشئ د الله د رسول خبره ورسره وکړئ که چېرته الله پاک نو زما محترمو زه چې لاړم 3 پاوه وخت ما هغه سره د الله د رسول خبره وکړه ځان سره مې جومات ته را روان کو ما ته لاره کې وایي قاري صاحب زه تاسو سره قرآن شروع کوم مې خو ډېره ښایسته خبره ده اوسه پورې څه ګورو قرآن شروع کوي هلکه مې ټیک ده انشاءالله موږ ستاسو خدمت ته دلته ناست یو راځه خو چې کله مې ماسخوتن مونځ له دلته راوستو او زه مصلې ته وړاندې شوم او ما ویلې الله اکبر بس هغې ټوپ کړو وتښتېد د امام د سترګو نه شرمېږي او راشي که نه څه ناڅه نو هغه الله پاک پرېږدي نه او ورکېږه فوراً د جومات نه وباسي دا ځای نه د الله ځای نه دی دا د الله کور دی نو زما محترمو چې بیا مدرسې لاړم او سار مدرسې نه راغم طلباو ما ته ویلې قاري صاحب ویا پرون کم کس چې تاسو سره ګوته وکړه د هغې نه خبر شوې مې نه وی هغې خودکشي وکړه څه وکړه خودکشي وکړه د دې به څه راوځي د دې به څه حل راوځي دا شنې لښتې دي اوس ځینې په دې باندې کوشش محنت شروع کوي په دې ماشومانو باندې کوشش محنت شروع کوي دې ته دین وښایي زنانو ته دین وښایي ماشوم ته په سر باندې ټوپۍ ماشومې ته چې کوم دی درون لباس دا بې نستوڼو جامې ماشومانو ته مه اچوئ اوس ځینې دی ورته چې کوم دی بې نستوړو ور اچولي دي پیسې پوره ورکړي او کپړې ترې نه نیمګړې راوالي هلکه ورته یې نستوڼې ورسره راکوه که نه یار نو اوس ځینې ماشومې ته چې کوم دی تا دا لباس ور واچوي دا چې غټه شي والله که درله بې درون لباس واچوي بیا برقه چې واچوي تنګېږم وایي وایي سا مې ډوبه کېږي